أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وركل قيل چويلچ لهم دي مشركان مكة ولرم اتبعوا تبداريو كما دا قرآن انزل الله چي نازل کړي الله تبارك وتعالى دا آیت نازل دي د مشرکانو په باره کې او طریقه د انکار د دی بیانې بری تعالی چې دی څنګه انکار کوي دا یو شکایت دی و اذا ورکل قیل چې ویل شي لهم د مشرکان مکه ولرا اتبعوا تبداريو کما دا قرآن انزل الله چې نازل کړي الله تبارك وتعالى نو جواب د کافرانو څه شه دی غي ویلا مونږ تبداري نه کو قالوا نو دا کافرانو مشرکانا بل نتبعو بلکی مونږه تابعداري کوما دا غبطانو الفین منا وجدنا چې مونږ کړي مونږه علیه باغی باندې ابانا پلاران زمونږه کافر چې غلط پلار پسیتلو پلار په غلطه وو رب کریم جواب کيم کیف یتبعون اباهم سرنګ دي تابعداري کوي د پلارانو په دین کې اولو کان آباهم اگر کو پلاران ددی لا یعقلون چا عقل نلردو شیئن پس شی باندې ولا یهتدون نه په هدایتو نو ددی پلارانو عقل هم نلرو او په هدایت باندې هم نو او مسلمان چې پلار پسې زینو تاتل روا ده په ایمانیاتو کې او نه په شرکیات او په بدعاتو کې په ایمانیاتو کې پلار پسیت لل روا ده مشر پسیت لل روا ده نو مشرکان په شرکیاتو کې مشرانو پسیت لل او دا د قران نه ثابت دي چې په ایمانیاتو کې به مشر پسې زی لکه صحابه کرام مبارک ویم هغه مهاجرین صحابه هغه انصار صحابه رب کریم فرمای والذین اتبعوهما هغه چې د صحابه کرامو تابعداري کړې ده به احسان په احسان کې چې هغه تابعین دي تابعین دي د خپل پلارانو تابعداري کړې ده په احسان کې رب کریم سویا رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی دې بری تعالی د دینه او دې د الله نه راضی دي وعد لهم جنات دي د پر بری تعالی جنت تیار کړل نو مطلقی تابعداري د پلار شرک نه ده په شرکیاتو کې چې د پلار تابعداري کې نو بیا شرک ده په ایمانیاتو کې شته قران نه ثابت ده رب کریم فرمای والذین آمنو بل ذکی هغه کسان چې مؤمنان دي وتبعتهم تابعداري کړي ده ذریتهم بچو د دې به ایمان په ایمان کې رب کریم فرمای الحقنا بهم ذریتهم دا بچی په جنت کې د پلارانو سره یوځای کو دا د پلار تابعداري په ایمانیاتو کې د قران نه ثابت شو نو دا د بچی د پلار تابعداري کوي په ایمان کې دا سبب د دخول د جنت شو نو دا کشران چې د مشرانو تابعداري کوي په ایمان کې نو دا سبب د دخول د جنت ته دا شرک نه دی په ایمانیاتو کې نو رب کریم په هغه اتباع باندې رد کوي چې مشری عاقل نه دی یعنی قمقل دی چې مشری په هدایت هم نه دی لکه لا یعقلون چې غي عقل نه لرلو شین پس شي باندې ولا يهتدون نه په هدایتو کافر چونو غلط پلار پسیتلو مشرک پلار پسیتلو نو ذکر رب کریم په هغه باندې رد کوي رب کریم فرمای وتبع تابعداري کوا سبیل دلار من دا چانا بچ ماته رجوع کړي چې ماته رجوع کړي دا غیلارې تابعداري کوا لکه یوسف علی السلام وتبعت ما تابعداري کړي د ملت ابای ملت د پلارانو زمان نو مسلمان پسې اتباع ثابت شو د قران نه په ایمانیاتو کې ومثل الذين منا مثل داعي الذين رب کریم پیغمبر علیہ السلام تو انک لتدعوهم الى صراط مستقیم تدید دعوت ورکه نیغی لارتا اس مثال بیانیا ومثل الذين من مثل داعي الذين مثال د دعوت ورکون کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داعی دی
الذين وکسانو ته کفرو چې کفر کړي دي. په دې آیات کې رب کریم فرمایي د کافرانو مثال په شان ته د زناورو دی، لکه یو شپونکی دعوت ورکوونکی مثال شپونکی سره ورکړی دی. یو شپونکی چې دی د زناورو ته چغې وهي، بلنه ورکوي، دی صرف آواز ورکوي، آواز اوري زناور نور پس پوهیږي نه. نو د کافرانو مثال هم دا دی چې دعوت ورکوي دی ته بس آواز اوري، نور پوهیږي نه، جواب نه درکوي درته. نو رب کریم وایي چې دا کافران اولئک کالانعام، دا په شان ته د زناورو دي. انعام زناورو ته ویل کېږي، چارپایانو په شانتې دي. نو ومثلو معنا مثل داعی، مثال د دعوت ورکوونکي الذین کسانو ته کفرو چې کفر کړی دی، کمثل الذی معنا کمثل الراعی، په شان ته د شپونکي دی، الذی هغه شپونکي ینعقو ای یصیحو چې آواز کوي دا شپونکی، بما لما هغه حیوان ته، لا یسمعو چې نه اوري، یعنی لا یفهمو نه پوهیږي، اوري خو پوهیږي نه، الا مگر دعان بلنا و ندان چغا. رب کریم فرمای سمون ای هم سمون، دی کان دی اوریدو د حق نه، بکمون مانا ګونګیان دی حق نه وای، عمیون مانا لاند دی حق نه ګوري. فهم پس دی چې دی لا یعقلون عقل نه لري. رب کریم فرمای دا کافران چې دی زناور دی، زناورو ته چې مالک आवाज وکړي بچا دی خواشه اخواشه، نو زناور نه پوهیږي چې څه وایي راته، आवाज اوري خو زناور پوهیږي نه چې ده راته څه وویله، ځکه چې دا زناور چې دی وایي आवाज اوري، د شپونکي نور نه پوهیږي او عقل هم نه لري. دغه رنګي کافر چې دی نفع نه حاصلوي ستا په وعظ او نصیحت باندې، په دعوت باندې ستا आवाज اوري خو جواب نه درکوي. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو، رب کریم فرمایي کلوا خورئ من طیبات د پاکو مالونو نه ما غسه رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته، واشکروا شکر وباسئ علی نعمه په نعمتونو د باری تعالی، واشکروا شکر وباسئ لله د الله علی نعمه نعمتونو د باری تعالی شکر وباسئ ان کنتم کچری تاسو یهودی الله تبارک وتعالى لا تعبدون عبادت کوونکی چې تاسو صرف الله د پر عبادت کوئ، نو د دې نعمتونو شکر وباسئ کنه. انما یقینا خبر دا رب کریم فرمای حرام کړي بری تعالی علیکم پتا سو باندې المیتة مردار لرا، هغه مردار چې حلال شوی نه یم، والدم ویني لرا هغه بيدون کی وینا، ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر، د خنزیر غوخه ولی حرام کړي بری تعالی دا ډیر ګرمه ده، نو ډیر د ګرموالي د وجه نه به انسان نه زنا کیږي، نو ځکه حرام شو. ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر، وما او هغه څه بری تعالی حلال کړي دي اوهل چې आवाज پورته کړي شي به پاغي باندې لغیر الله د غیر الله عند الذبح، د ذبح په ټیم کې د بل چا په نوم باندې حلال شي، حلالې په ټیم کې د بل چا نوم واغستلی شي، پیر بابا په نامه مې دا حلال کړه یا فلان کی بابا په نامه، نو دا حرام ده د ذبح په ټیم کې. فمن پس هغه څوک اضطر چې محتاج کړی شو غیر باغین چې باغی نه وي، فمن رب کریم فرمایي اضطر منا چې محتاج کړی شو غیر باغین چې باغی نه وي، ولا عادن او عادی نه وي، یعنی عادی منا حد نه تجاوز کوونکی نه وي، داسې منا چې یو خوای کړی اخی وي او بل خوای سیخان د خنزیر د غوښې نه داسې خوري، نو روا د هغه چا د پاره فمن اضطر چې محتاج کړی شو دا مرداره غیر باغین چې باغی نه وي، باغی معنا اصل البغي قصد الفساد، بغاوت اختیار کړي په قصد د فساد باندې غرونو ته ختلې وي، ولا عادن او نه عادي وي تجاوز کوونکي د حد نه. نو رب کریم فرمایي فلا اسم علیه پس نشته د ګناه په دی باندې، یعنی فلا حرج علیه اس حرج نشته فی اکلها په اکل د دی باندې، بقدر الضروره په قدر د ضرورت باندې،
نو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې ده، غفور لمن اکله فی حال الاضطرار، چا چې وخوړه په حال د مجبورتیا کې، مجبور ده بس نور څه نشته، بس د مړکیږي وږی دی، نو بری تعالی غفور بخون کې ده، بخنه کې ده، رحیم رحم کون کې ده، حيث رخص للعباد چې خپل بندگانو ته رخصت ورکړو پدې کې چې دا حالت د اضطراب کې، په حالت د مجبورۍ کې چې دا خوړلې شي، نو رحم کون کې ذات ته سختی ونه کړ پتا سو باندې. ان الذين يقيننا كسان يكتمون چې پټي ما انزل الله چې نازل کړي بری تعالی من الكتاب د کتابنا تورات شو، چې صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پټي، ويشترون واخلدي به پر سره ثمنا قليلا پیسې لګي. رب کریم فرمایي اولئک دغه کسان چې ما یاکلون نخري فی بطونهم په خېټو خپلو کې الا النار مگر اورا، حرام خوړل داسې دی لکه چې ته په ګېډه کې اورا چې ولا یکلمهم الله خبرې به نه کړي بری تعالی دې سره خبرې د رحمت یوم القیامت په ورځ د قیامت، ولا یزکیهم مانا لا یطهرهم پاک بنکړي دی لره د ګناهونو نه، ولهم شتری دی د پر عذاب علیم دردناک. اولئک الذین دا کافران هغه کسان دي اشتروا چې اغستې د دی ضلالت گمراهی لره بالهدى په بدله د هدایت، والعذاب واغستې عذاب لره بالمغفرت په بدله د مغفرت، یعنی اسباب د عذاب اغستې دي. فما اصبرهما صيغه د فعل تعجب ده، سناشنا صابرین دی په اور باندې، اوه اي شيء يصبرهما على النار، سشي صبر کړي دی لره د صيغه د تعجب ده په دې اور باندې، على النار په دې اور باندې. فما اصبرهم پس سشي صبر کړي دی لره على النار په اور باندې. رب کریم فرمای ذالک النار دا اور یا ذالک العذاب او دا عذاب دی لرا سبب دا ان الله یقینا بری تعالی چې نزل الكتاب نازل کړي کتاب لرا بالحق په حق باندې، چې قران کریم نه فان کړو پس دین کار کړي د قران کریم وکفروا او کفر کړي دي. وان الذين يقيننا كسان اختلفوا چې اختلاف کړي دي په القران په کتاب په کتاب کې چې مشرکان او يهوديان دي، یعنی قران کریم کې لفی شقاق منا لفی خلاف خامخ په خلاف کار کړي، بعید منا بعیدا عن الحق لري د حق ندي، بعیدا عن الهدى لري د هدایتنا.